دا زمون په دې بټګرام کې مختلف قومونه دي. دې کې ګجربات هم دي، دا هم یو لوی قوم دی. په دې کې سواته دا هم یو لوی قوم دی. په دې کې ستاندار دا هم یو لوی قوم دی. په ستاندار په هغې کې اخونخیل او په هغې کې سیبان او په هغې کې سادات، دا ټول دې ته ستاندار قوم هغه ویلی کېږي. خو اول دا ستاندار لفظ په دې باندې ځان پوه کول پکار دي. پخوا په دې وطن کې پارسي وه، نو اوله ژبه عربي، ورپسې چې دی نو پارسي. نو ستاندار معنا ده چې د بیټک او د حجرې لرونکی. نو د دو مشران هغو د خلقو د هغو جرګې به یې کولې، خلقو له به یې ډوډۍ ورکولې، خلقو له به یې رهایش ورکو، په چا به ظلم هغه چې دی نو کېده، د هغه تحفظ به یې کو. نو دې وجې نه دا د دیرې خاوندانو، نو دو ته به ستاندار هغه ویلی کېده. لیکن رفته رفته چې د نورو خلقو خپل ځان هغه مخې ته که، او سادات یا دا ستاندار قوم دو مخکې نه داسې ډېر زیات چې دی نو دغه شرمګیر او داسې حیاناک او داسې بردباره قسم خلق هغه راغلی. نو دې وجې نه هغو لږ غوندې هغه په دغه پرده کې شله او د نورو خلقو ځان هغه چمکاو که. لیکن ستاندار د دو د مشران چې دي هغه سادات دي، او د ساداتو د هغو قدر او د هغو عزت هغه دومره هغه دی چې څنګه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د دو نسبت دی او نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د دو ربط دی. نو د دو عزت دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم عزت دی. دو ته احترام په نظر باندې کتل، دا د دغې ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته د احترام په نظر باندې هغه کتل دي. لہذا د بټګرام کې سواتی قوم یا په بټګرام کې ګجربات، د ټولو قومونو له هغه دا پکار دي چې د ساداتو د هغو ډېر زیات دی نو خیال هغه ساتي. زمونږ مشران هغه مخکې چې سادات به یو جرګه کې لاړه، سادات به یو خبرې کې لاړه، نو هغو به خپل غټ نه غټ خبره هغه به یې پرېښودله او د دو خبره هغه به یې منله. او په زړه کې دا یو یری وه که مونږ د سادات حضرات د دو خبره ونه منو، نو په مونږ باندې به څه مصیبت راشي، څه آفت به راشي. نو دې نه به یې ډېر زیات ځان هغه به یې ساته. اوس ماحول هغه څه بل شان ته راغلی. لہذا زما د ټولو د خپل ضلع هغې کې د ټولو قومونو ته دا اپیل دی، دا درخواست دی چې د سادات قوم دو سره بنخلی نه، د دو به عزت کوئ. یو دوه واقعات تاسو ته مختصر غوندې هغه بیانوم. امام شافعي رحمه الله هغه یو ځل حدیثو درس ورکو. مخامخ د یو سید د هغه کورو، نو یو وړوکی هغه به په کور کې دننه بار کېده. نو هغه به چې بار شو، نو امام شافعي رحمه الله هغه به پاسید چې هغه به دننه شو، هغه به کېناست. نو د درس نه وروستو چا تپوس وکړو، وی تاسو ته چې څه تکلیف و ګېډه کې؟ امام شافعي رحمه الله هغه ورته وی چې نه، دا مخامخ د یو هاشمي کور او هغه به هغه وړوکی به چې بار شو، نو زه به د هغه د استقبال هغه د تعظیم دپاره پاڅېدم. کله به چې هغه دننه شو، نو زه به بیا پس ته کېناستم. سره د دې نه چې امام شافعي رحمه الله هغه هاشمي و. بیا دې امام شافعي رحمه الله دی چې کله امام مالک هغه څخه لاړ، نو امام مالک هغه به په سفارش باندې څوک خپل حلقه هغې کې نه پرېښوده. د سره د مدینې ګورنر او والي هغه ورسره تلی و. نو امام مالک رحمه الله د هغې مطابق هغه دی نه اخېسته. نو د یو دم ووایي چې زه یتیم یم او زه هاشمي یم. نو بیا امام مالک ورته چې دا خبره ورته ووایي چې زه یتیم یم او هاشمي یم، نو امام مالک ورته اجازه ورکړله. مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه شیخ الحدیث، مشهور شیخ الحدیث او د ټولو آقا او د ټولو د وخت سره د تبلیغیانو او د علماو د هغو چې دی نو یو مشر، هغه په ابیتی کې دا ویلي چې کم خلق چې سادات قوم هغه تنګوي او هغو له تکلیف هغه ورکوي، نو دغه قوم
دوبه او دغه کسان دوبه په مقدمو کې هغې کې پساویږي او په مقدمو کې بنخلي، او کم خلق چې علما هغه تنګوي او د علماو بېعزتي غواړي، نو هغه خلق د هغو اولاد به د علم نه هغه محرومه کیږي. نو دې وجې نه په طبقه کې او په دې دغه وخت کې په دې کې دا دوه طبقې دي، یو د ساداتو طبقه ده نو د دې احترام، او یو د علماو طبقه ده. نو که خپل اولاد هغه دا غواړي چې هغه د عالمان شي، نو بیا علماو سره جوړ، او که دا غواړي چې زمونږ باندې مقدمې او کیسونه هغه رانشي، نو بیا سادات هغې سره جوړ او هغو سره ښه تعلق. دا زمونږ د ټولو قومونو د هغو باندې فرض دي. دا تاسو ګورئ په دین کې او په علم کې چې سادات قوم هغو کوم خدمات دي، نو هغه د هیچا نه پټ هغه چې دی نو نه دي. اکثر محدثین هغه سیدان دي، هاشمي دي. بیا د هغې نه وروستو لویه خبره هغه دغه ده چې څوک چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته په کوم نسبت سره هغه چې دی نو هغه نږدې، نو هغه زمونږ د سر د هغې چې دی نو تاجونه دي، هغو به احترام هغه ساتو. که د علماو نسبت دی او که د ساداتو هغه نسبت دی، نو د دې نسبت ساتل د دې پاسداري دا په ټولو خلقو باندې فرض ده. الله دې موږ له د پاسدارۍ د هغې توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.